أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر دا الله تعالی زورور دی فوق عبادی د پاد بندگانو خپلو ويرسل علیکم حفظا او الله تعالی را لیږي یعنی مقرر کړی دي په تاسو باندې حفظا نگهبان فرشتي د شپې او د ورځې د انسان د پاره داسې فرشتي نور مقرر دي کرامن کاتبین علاوه چې د انسانانو حفاظت کوي او دا لس ملائک دي او کرامن کاتبین هم دي نو دوا غاو لس دا هر وخت د انسان سره موجود دي او دا د دې انسان د پاره د حفاظت یو ذریعہ سیکیورټي ګاډي دا در پاره ويرسل علیکم حفظتا او الله تعالی را لیږي یعنی مقرر کړی دی پتاسو حفظتن هغه فرشتي نگرانانه او نگهبانه نو دوا فرشتي دغه خو ډیوټي بدلیږي کرامن کاتبین د سحر مانځ کې او د مازیګر د مانځ په وخت کې دغه خو ډیوټي بدل شي او لاس فرشتي وسر نور دي چې د انسان حفاظت کوي وی کدا وسر نه علماء فرمایي وی دې بار وخت یا به کاندې ته پریوتو یا به کوی ته پریوتو یا پشپول ورته واغی رهنمایي کوي حتی تر دې پورې راجا حدکم الموت هغه وخت چې راشي او د تاسو ته مرګ توفت رسولنا نو سا واخلې ددنه هغه فرشتې زمونږه وهم لا یفرطون هغوی کوتاهي نه کوي په امر د الله کې ثم ردوا الی الله بیا به دې واپس کړی شي الی الله الله تعالی ته مولاهم الحق چې دا کارساز او مولا ردی دې په حق باندې الا له الحكم خبردار دې الله تعالی د پاره دې حکم فیصله خاص کا وهو اسرع الحاسبین او دا الله تعالی په تلوار سره کونکي دې د حساب کتاب کوونکو نه قل او زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ينجيكم من ظلمات البر سوق نجات در کې اخلاص در کې تاسو ته من ظلمات البر دا تیارو د وچنه وچا زنګل صحرا نو بده کې په وچه کې هم باندې تا په زنګلاتو کې هم باندې تکلیفونه ملاويږي نو دا غي اخلاص سوق در کې وال بحر د سمندر او دریاب نه دریاب د تیارونه دریاب د مشکلاتونه تدعونه تاسو را بلای الله تعالی لرا یعنی سوال کوي دا غنه تضرعا وخفیا پاجز سره په پټ سره نو سوای تاسو لئن ان جانا کچل الله تعالی موږ خلاص راکو من هذه د مشکلاتنا لنكونن من الشاکرین خامخامن بيو د شکر گزارو خلقنا ان سملم موحدین ویو بیا دا الله تبارک وتعالى ذات بمنو دا صفات بمنو الله سر بشریک نه ګرځو قل الله ينجيكم تورته ويا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ينجيكم الله تعالی نجات درکې تاسو ته خلاصې درکې تاسو ته من هر دا مشکلاتونه ومن كل کرب او د هر یو تکلیف او سختین ثم انتم تشركون نبی تاسو دغه چې د الله سره شریک ګرځوي چې الله تعالی نجات درکې خلاصې درکې د مشکلاتونه نبی الله سره شریک ګرځوي قل تورته وای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم هو القادر ذا الله تعالی قدرت لرونکي دی علی ان یبعث علیکم په دې خبر باندې چې راولېږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم یو عذاب د پاس تاسو نه او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوس تاسو نه الله تعالی در باندې د پورته عذاب راولي او یا در باندې د لاندې د ځمکې نه عذاب راولي او هغه دا دی د ځمکې عذاب دا دی علما فرمایي اے ملک ظالم ظالم بادشاہ در باندې مقرر کی الله تعالی او یلبسکم شیعا یا ګډ وډ کی وګرځي تاسو لرا شیعا ډلې ډلې
انو چې ډلې ډلې هم ګرځي بیا ويذيق بعضكم بأس بعض ويذيق بعضكم او اوسه کوي په بعض استاو باندې بأس بعض اغا جنگ د بازو یو بل سره مو اختلافاتی دام چې کم دی نو سره عذاب دی دشمنای چې کم دی دا عذاب دی الله تعالی په دې باندې قادر دی یا در باندې پاس نه عذاب راولي یا د زمکه طرف نه او یا مو چې کم دی ډلې ډلې کې مختلفي او د یو بل سره د دشمنای جوړي نو چې څوک سميږي نه کفر او شرک نه پریږدي الله تبارک وتعالى سره او قسم قسم عذابونه دي انظر وګورا کیف نصرف الایات سرنګ بیانو موږ آیاتونه لعلهم يفقهون تدې د پاره دي پوښي وکذب به قومک او درو وګڼل دی لره د قران لره یا د عذاب لره قومک قومستا وهو الحق او حال دار چې دا قران پاک حق دی او د عذاب راتل دام حق دی کراولی قل تو ورته ویل علیکم وکیل نیم د پتا زبان دی بے وکیل ذمہوار لکل نباین مستقر او دا ورته وایا لکل نباین د پاره د هر یو خبر هغه خبر کاغه د امدادي او که د عذابي مستقر وخت مقرر دی وسوف تعلمون ذات چې تاسو به پوه شئ واذا رايت الذين وكلوا تؤوين هغه کسان يخوضون في آياتنا جغي ورنه نودي پایتونو زمونږ کې نه ټوګي ور بوري کوي يخوضون چې دې ټوګي کوي في آياتنا پایتونو زمونږ کې نو د ټوګو مطلب یې صحیح چې د الله د آیتونو ختم کی فاعرض عنهم نو الله تعالی فرمای ډډاو کردا سے خلقنا حتا يخوض تر دې پر جدي اختشي فی حدیث غیری په خبره کې سیوار دینا وایما ينسینک شیطانو که جرستان ییر کی دا خبره شیطان فلا تقعد بعد الذکر نو مکه تپس د یادې دلونه مع القوم الظالمین د قوم د ظالمانو سره وما علی الذین او نشتر پاکستان باندې یتقون شغید الله نه یریږي من حسابهم د حساب د دینه من شین څه شی ولكن ذکر لیکن دا نصیحت ته لعلهم يتقون دې د پاره چې دي ځان بچ کی د کفر نه او د شرک نو دا قران پاک دې د پاره نصیحت ده وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا او پرېدا اذا ما پیغمبر هغه خلق چې نیولې د دین خپل لعبا پلوب سره ولهوا او پټوکو سره وغرتهم الحياه الدنيا دوګ کړي دي ژوند د دنیا وذکر به او نصیحت ورکړي ته په دې قران پاک سره ان تفصل نفس بما کسبت دا چې تفصل ان تحبس بند بکړي شي یو نفس یو انسان بما کسبت پاک عمل باندې چې د کم کړي دي د قرآن په ذریعہ ولدا نصیحت ورکا ان تفصل نفس دا چې ګډ وډ بشي بند بکړی شي محصور بکړی شي یو انسان بما کسبت پاک عمل باندې چې د کم کړي دي لیس لها من دون الله نشته در پار سوا د الله تعالی نه ولی انسو کارساز ولا شفیع او نسو غالب او نه څوک سفارش کوونکې د زور چې د الله د وړاندې د دې کافرو د پاره سفارش وکړي او د عذاب نه خلاص کړي لیس لها نشتر دغه نفس د پاره دا چې په خپلو ګناهونو کې راګیر دی په کفر او شرک کې راګیر دی نشتر در پاره من دون الله سوا د الله نه ولی څوک کارساز ولا شفیع او نه څوک سفارش کوونکې د زور وان تعدل كل عدل اگر کده په بدله کې ورکی ټول بدله هر قسم مال وغیرہ لا یؤخذ منها وابن غسل شردنا اولئک الذین دعا کسان دي او وسلو بما کسبوا چې دی را غیر کړی شوی دي په هغه عمل کې چې دی کم کړی دي
لهم شراب د دې لپاره بس کلی من حمیم دا سخت و ګرم اوبونه و عذاب علیم و عذاب دردناک وي بما كانوا یکفرون په سبب د دې سره چې دي کفر کې انکار کوي د دې قرآن پاک نه